صلی الله علیه وسلم آخری پیغمبر دی په اتفاق د امت په اتفاق د نصوصو یعنی قرآن کې د سلو آیاتونو زیات امام یعنی مولانا شفیع صاحب رحمت الله علیه مفتی شفیع صاحب لیکلی چې کوم کتاب د سلو آیاتونو زیات او دا مضمون ذکر دی په قرآن کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري پیغمبر تفصیل دی نظم پکار هوا چې یو د نمونې په تور یو څو آیاتونه چې کوم دی نو هغه سړي ذهن کې خلاص خو به هر حال د 200 نه زیات احادیث چې کوم دي هغه په دې خبره باندې ګوالي صراحت سره او اجمال سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري پیغمبر زما محترمونو څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري پیغمبر دی نو دا امت چې کوم دی نو آخري امت دی څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري پیغمبر دی نو دا وحی او دا قرآن دا آسماني کتاب دا آخري آسماني کتاب دی دې نه پس په بل کتاب نه راځي زما محترمونو او دا خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګۍ کې هم چې کومو څلورو خلکو دعوه کړې وه په هغې کې دوه یا درې کسان چې کوم دی هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې د هغې فیصله چې کوم دی نو هغه د مرګ رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې وه د هغې لپاره یې صحابه تشکیل کړي وو هغې تفصیل کې نه ځم لومړنی خلیفه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې دا اولنی خلیفه دی او په دې باندې دلیل چې کوم دی نو هغه هم دا دی چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه صحابو ته انصارو ته چې کوم میټینګ راغوښتي وو هغې ته یې وویل چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله زندګۍ مصلې ته مخکې کړی دی ایمان کړی دی نو دا به زموږ ایمان د شیعهګانو دوه قسمه خبرې چې کوم دی نو هغه هغه کوي عقیده لري یو دا چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه حق نه و د خلافت او دویم دا چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه معصوم نه او اهل بیت چې دا ټول معصوم دي د هغې په نس امام چې کوم دی د هغه ګناه کوي نو هم دی معصوم دی دا د هغې عقیده ده او بیا خاص کر څه خو پکې ډېر غلو کړی خو به هر حال زما محترمو او بیا یې چې کوم دی نو بیا نتیجه دا راایستې ده د معصومیت چې کله معصوم موجود وي نو بیا چې کوم دی نو بل څوک هغه چې کوم دی نو هغه نشي جوړېدی یعنې خلیفه نشي جوړېدی د دې وجه نه زما محترمو مذهبي لیکلي دي چې یعنی شموئیل علیہ السلام او داود علیہ السلام دا پیغمبران دا معصوم خو شموئیل علیہ السلام چې خلک ورپسې راغلل نو هغې ورته ویل چې موږ له امیر جوړ کړه موږ له بادشاه جوړ کړه موږ له چې کوم دی نو یعنی امام جوړ کړه نو جالوت علیہ السلام چې کوم دی دا طالوت علیہ السلام چې کوم دی نو هغه بادشاه کړه داود علیہ السلام دا هغه په قیادت کې جنګ هم وکړو شموئیل علیہ السلام هم خو بادشاه چې و نو هغه طالوت علیہ السلام یعنې دې کې څه داسې اول خو دا نه ده چې د رسول د پیغمبرانو نه ښکته څوک خلک معصوم شته معصوم نشته پیغمبران معصوم دي صحابه چې کوم دی نو دا مغفور دي او دغه شان چې کوم دی نو دویمه خبره دا ده چې دا خو دغه وخت کې چې کوم دی نو گویا داسې په کار نه وه په هر حال په دې باندې اتفاق د صحابو دا وروستو خبرې بیا روایتونه او یا څه تحقیقات راایستل او بیا په هغې کې چې کوم دی نو قسم خو به هر حال یعنی خلیفه اول د رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه چې کوم دی نو یعنی د صحابو اجماع ده د جنگ یمامه په حوالې سره چې مسیلمة الکذاب
دا د دې ریاض نه که څوک سعودي کې پاتې شوي د دې ریاض نه د ما په خیال د دې مکې په لاره باندې یو ځای دی هغې ته یمامه وایي او هلته اوس هم د یمامه د شهداو مقبره هم شته زه ورغلی یم او دیوال ته مې چاپېره کړی دی ګېټې ګودرولې دي دا چې کوم 1200 صحابه چې کوم دي نو شهیدان شوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په ټولو غزواتو کې 569 د غالبا او 79 نو دا صحابه شهیدان ټوله زندګۍ کې دونه صحابه نه دي شهیدان شوي چې څومره په جنګ یمامه کې شهیدان شوي د دې وجې نه یعنې د صحابو اجمالا د دې امت اجمالا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو په زمانه کې یو علاقه یو کلي بانډه کې چا د نبوت دعوه وکړه نو د امام صاحب فتوا دا وه چې که چا د دې سړي نه دا تپوس وکړي چې ستا په نبوت دلیل څه دی دا سړی کافر په دې د دلیل ضرورت پاتې نه نو د دې وجې نه د دلیل تپوس هم حاجت نشته دا یو اجتماعي د امت چې کوم دی عقیده ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اخري پیغمبر دی او په دې کې د علماو د مفسرینو د محدثینو د صحابو د هیڅ چا چې کوم دی نو څه خبره نشته چې په دې کې څه دویم امکان کیدی شي څومره حده پورې چې دا اوس د ختم نبوت چې کوم پروګرامونه کېږي د دې مقصد هم دا دی چې په ټوله دنیا کې عالمي قوتونه یا د برطانیې په زمانه کې چې کوم دی نو مرزا غلام احمد قادیاني او د هغې په شا باندې برطانیه ولاړه وه او د هغه تحفظ یې کوه اوس هم د هغه ټي وي سټیشن چې دی په برطانیه کې دی او ټوله دنیا کې نشریات دي ته چې ګورې په نېټ چېرته خبره راشي چې په افریقا کې 200 خلک مسلمانان شو الحمدلله 200 نو لاندې ورته لیکلي بیعت چې کوم دی نو د خلیفه صاحب د مرزا غلام احمد خلیفه په لاس باندې بیعت وکړو او اسلام یې قبول کړو د اسلام قبول نه کړه قادیانیت یې قبول نو پاکستان کې یو تحریک په 1953 کې چې کله خواجه ناظم الدین چې کوم دی نو هغه وزیر اعظم او 73 کې به زما په خیال د پاکستان 47 نوالي 15 کاله به شوي د پاکستان نو یو تحریک چې کوم دی نو هغه اوچت شو تر دې حده پورې چې 10,000 خلک باندې کې شهیدان شوي بیا مارشلا راغله بیا 1973 کې بیا چې کوم دی نو سیاست بحال شو بیا چې کوم دی نو په 73 74 کې بیا تحریک وچلېد د هغې په نتیجه کې ټول سیاسي مشران او خصوصا د پارلمان ټولو ممبرانو دې اتفاق قادیاني چې کوم دی نو هغه کافر وګرځاو چې دا کافر دی واقعي او بیا یې چې کوم دی نو د هغې هغه م راوړه آرډیننس یې م راوړه چې هغه یې پېش کړه چې دوی به د جومات یعنې شعایر اسلام به نه استعمالېږي چې دا مسلمانان نه دي نو دا به د مسلمانانو نوم هم نه استعمالېږي او د مسلمانانو مناره او تر دې حده پورې هر څه پکې ذکر دي تاسو ته بیا ګورئ خو به هر حال هغه پریشر چې کوم دی نو اوسه پورې په پاکستان باندې شته دې خوا په مشرانو دا د یو پارټۍ خلک نه وو چې کنه دا یوه پارټي وه دا ټولې پارټۍ په دې کې څنګه چې تاسو ته مخکې مولانا صاحب وویل خان عبدالولي خان صاحب د دې تحریک کیسه وه نوراني صاحب عبدالستار نیازي صاحب د نورو مسلکونو خلک بټو صاحب د دې تحریک په خپلې کیسه وه او د دې نه یېرېده چې زما په حکومت کې داسې وشي غلام غوث هزاروي صاحب لیکلي دي چې ما ته یې ویل چې ما په خپل مرګ باندې داسې خط وکړو او زما پر کاروبار شانو شو خدای پاک اوس د هغې په قبر کې پکار راولي ډېره ښېګړه چې کوم دی تمامه دنیا سره کړې ده او دا نشاندهي یې کړې ده بیا یې په حلف کې چې کوم دی نو دا ټول څیزونه راوستي دي اوس هم چې د پاکستان وزیر اعظم حلف اخلي او که جرنیل یې اخلي او که وزیر یې اخلي او که د قومي اسمبلۍ ممبر یې اخلي که وزیر اعلی اب وایي چې زما دا یقین دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زما دا ایمان دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی او د ده نه به بل پیغمبر نه راځي دا یعنې پاکستان داسې ډېر د سپرګۍ وطن خو نه دی خو
خو د دې نه لویه زغرګي چې تمامه دنیا ته د وزیر اعظم حج لا یو نشر کېږي نو دا ورسره اقرار کوي چې زه زما دا عقیده ده چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم اخري پیغمبر ګڼم او د دې وجې د حج نه هم چې کوم دی نو قادیاني یې منې کړې او دغه شان نور حالات دنیا کې ورپسې پیچه روانه ده خو بیا هم په پاکستان دا دباو دی چې دا قانون به ختم کړي دا نه چې کله په دې حکومت کې به دی نواز شریف حکومت کې به وو د عمران خان حکومت کې به شته په هر یو وزیر اعظم دا پریشر شته او دې وخت کې دا کشمکش په ټوله دنیا کې روان دی دا موږ او تاسو چې کانفرنسونه کوو نو یو خو موږ او تاسو د عقیدې نه خلک خبر کړو چې عقیده دا ده ایمان دا دی او دویمه دا ده چې د عالمي سازشونو نه خلک خبر کړو او درېیمه دا ده چې دا کانفرنس خلک وګوري چې دا خو پکې پي ټي آی ناسته ده دا خو پکې نیشنل پارټي ناسته ده دا خو پکې چې کوم دی نو څه ورته وایي یعنی پنجپیریان هم ناست دي بریلیان هم ناست دي دیوبندیان هم ناست دي او ټوله دنیا قدر مشترک دی او په دې باندې اتفاق دی او په یو سټیج د دې لپاره ټول خلک چې کوم دی نو دا په نورو خلکو باندې او په تمامه دنیا کې په خلکو باندې زلزله راولي پریشر کې راولي پاکستان کې په حکومت باندې دباو راځي ډېر په اسوي چې په ګوړه مري وایي زه خو ته اجازه نشته او زمونږ او ستاسو لپاره هم فایده پکې دا ده چې موږ او تاسو نن په هغې صف کې ودرېږو ولاړ شو زمونږ تصویر راشي او خلک په نټ ګوري چې دا دومره خلک مردان دي کوم ځای و چې دا د یو ځای ته راجمع شوي دي نو هغه ډېر یعنی که زه دا خبره کوم خلک وایي دا خو مولا دی نه چې خلکو ته ووایو عوام چې کوم دی نو هغه راباسي ټول خلک په دې عقیده پوه شي او په دې پوه شي چې دا د مولا مسله نه ده دا د مولا مسله نه ده نه دا د سیاست مسله ده دا ته به څوک وایي کوم ختم نبوت دی د شجاع الملک ده داسې دا ختم نبوت دی ختم نبوت خو عالمي او ایشو ده په دې وخت کې او بنیادي ایشو ده ځکه که چېرې بل پیغمبر راشي یا د هغه لپاره قانون سازي او یا هغه ته لار چې کوم دی نو نه نیولی شي نو د دین بنیاد به پاتې شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وي د قرآن پوهه به مونږ ته څوک مرزا غلام احمد به راته بیانوي نو بیا به هغه خبره پاتې شي چې کوم ته حقیقي اسلام وایي دا خلک داسې پېش کوي چې دا لکه څنګه د بریلیانو او د دیوبندیانو چې کوم دی نو فرق دی هلکه دعا وکړه او دعا مه کوه دا بیا دې جنګ دی دوه دعاګانې کوه او پنځه کوه 200 کوه دا بیا دې جنګ دی یعنې څوک وایي فرضو پسې کوه څوک وایي سنتو پسې کوه او څوک وایي هر ټیم مې کوه څوک وایي کله ناکله پرې کوه دا څنګه دا هسې مثال ته ته وایي دا داسې جنګ نه دی چې کنې داسې د کوبر د اسلام جنګ دی دا د اولا او د غیر اولا او د مستحب او د یعنې لږ معمولي جنګ دی داسې د امت د وتو جنګ نه دی او دا چې کوم نوی پیغمبر دا خو ځان ته دی بیا هم مسلمان وایي حالانکې د عیسی علیه السلام امت د عیسایان وایي د موسی علیه السلام امت د اسرائیل بني اسرائیل وایي دغه شان چې کوم دی نو چې پیغمبر بدل شوی دی د نومو مقصد بدل د هغې چې کوم دی نو شریعت هم بدل دې ځان ته وایي زه احمدي مسلمان یم هلکه ته سره مسلمان یې چې بل پیغمبر نه راځي او ته وایې چې نه راځي به نو ته دغه ته میرزایي یې که نه بس میرزایي یې که نه موږ دا نه وایو چې ته خلک وایي د اقلیتونو سره تاسو چې کوم دی نو موږ د اقلیتونو سره څه جنګ نشته یو سړی وایي زه میرزایي یم بس موږ وایي ټیک ده تیار یو سړی چې کوم دی نو وایي زه هندو یم موږ وایي تیار خو که چېرې مسلمان وایي که چېرې هندو وایي چې زه مسلمان یم او تاسو ته تبلیغ کوي نو بیا به ترې څنګه ځان بچ کړي نو د دې وجې نه ډېر عالمي سازشو ده د اسلام او د مسلمانۍ خلاف چې دا بلکل خطا شي خو الله رب العزت فضل وکړو مشرانو قربانۍ ورکړي دي او هغې دپاره قانون هم راغی د هغې دپاره وضاحتونه هم راغلي نو که موږ داسې کار کښې یو اجتماع کوو
یا په هغې کې څه چنده ورکوو یا په هغې کې جلوس کوزو انشاءالله د هغې فایدې ډېرې دي. هسې هم داسې یو ایشو خو داسې پکار دی چې دا ټول امت سړی یو ځای ته راجمع کړي. داسې ایشو هغه پکار ده چې ټولې پارټۍ هغې ځای ته راجمع شي، ټول مسلکونه هغه ځای ته راجمع شي، ټولې فرقې هغه ځای ته راجمع شي، ټول مکاتب فکر هغه ځای ته راجمع شي. بس یو ورځ د جمع کېدو هغه پکار ده که پکار نه ده؟ انشاءالله پکار ده که نه ده؟ زما خبره کوم فکر دی که نه پکار ده که نه ده پکار؟ تاسو به راځئ انشاءالله لږ مضبوط ووایئ راځئ به که خیر په 4 اکتوبر باغ کالونۍ کې چې کوم کانفرنس دی نو راځئ به انشاءالله او په 17 اکتوبر باندې چې کوم مرکزي عیدګاه کې مردان کې پروګرام دی نو راځئ به انشاءالله. الله رب العزت دې موږ او تاسو ټولو ته